कबायली सहाफियों को सहाफत पर पाबंदी सहाफत पर पाबंदी कलम पर पाबंदी कबायली सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दो कबायली सहाफियों को जिंदा है सहाफी 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 जिंदा है कल्म की हुर्मत पर ईमान वतन की खातिर देंगे जान जालिम से टकराएंगे सच लिखते ही जाएंगे जेलों में भी जाएंगे बोतल माशाअल्लाह सहाफत के ډیر زرخیز دی د مشرانو نواله د ینګ لاټ چې زموږ د صحافیانو کوم دی ډیر ښه اکټیو دي په هر مرام باندې په هر ځای کې خپل قابلیت او صلاحیتونه ښوولي دي او د علاقې د پرمختګ دپاره او د دې دپاره خپل هلې ځلې کړي دي څه څیزونه زمانه مخکې زموږ ورور نشاندهي وکړه د پریس کلب د ځمکې پی ای صاحب راغلی او تاسو سره مرکه شوې وه په هغې کې انشاءالله دا کمیټمنټ کړی دی چې ډېر ژر به ستاسو دغه پریس کلب د ځمکې دا مسله چې دا حل شي نور څیزونه موږ تاسو سره دلته ناست یو موږ یوازې سرکاري نوکران نه یو د قوم ټیکس راځي د هغې په تنخوا نوکران یو د عوامو خادمان یو نو چې کله صحافیان موږ ته زموږ غلطیانې په ګوته کړي په ښه نیت سره موږ به یو خوشحالیږو یو د خلکو ښېګړه وشي نو په دغه سلسله باندې موږ روان یو او دا زموږ یقین دی چې کم مثبت تنقید د میډیا د اړخه راځي او کم کمیانې په موږ کې یا په نور چا کې نو کوشش به دا کوو چې د هغې لرې کولو کوشش وکړو د حق د پاره په زحمت ستا سلام صافي آفرین په صحافت ستا سلام صافي د حق د پاره په زحمت ستا سلام صافي چې تاسو ته به معلومه وي چې میډیا والا ملګرو خپل علاقې دپاره څه ستونزه نه وواته مشکلات نه وواته په موږ وطن کې ډېرې ستونزې راغلې ډېرې سختې راغلې خو دا موږ دپاره یو عزت خبره ده چې دوی موږ قوم بچي دي دوی موږ قوم یو فرد دی یو ذمهوار خلک دي دوی د چا نه پټې خبرې نه وي زموږ په سر باندې دوی جیلونه لاړو زموږ په سر باندې زموږ په خبرو باندې دوی بې عزتۍ وشوې زموږ په خبرو باندې دوی د کورو باندې چاپی والې شوې زموږ په هغه باندې زموږ په خبره باندې چې دوی ته دا وینا وه چې نه دا به نه یی دا به نه یی دا به نه اخلئ دا به مخکې نه وړئ دوی ته ډېرې ستونزې راغلې خو دوی د ټولو ستونزو نه واته وکړه او بلکل د قوم اواز یا ګوټ ته ورسول بلکې پاکستان ته ورسول وزیر اعظم ته ورسول آرمی چیف ته ورسول دا موږ لپاره زه تا ته یم چې یو عزت خبره وه ته لګېدلی دی چې دوی د مایک نه ټیک ده دوی خوشته خو دوی د مایک نه زنځیرونه تاو شوي دي پکار دی چې دوی ته زه دا ته یم چې دوی د مایک نه د میډیا سوشل میډیا ملګرو نه دا شي نه زه دا ته یم چې دا زنځیرونه د مایک نه دا زنځیرونه ختم شي او چې وطن کې کومه راوي چې په دې خاوره باندې او بیا سپیشلی په قبایلي علاقو کې چې کوم دی
سیاست یا صحافت دا د جهاد نه کم نه دی. هغه یو شعر دی چې مونږ پکې تل د پرهرونو جامې واغوستلې، مونږ پکې تل د پرهرونو جامې واغوستلې، په دې کوڅو کې ملنګي دومره اسانه نه ده. د معاشرې او زمونږ د دې ملک او د هرې علاقې دپاره د سترګو او د غوږونو حیثیت لري چې د انسان په بدن کې سترګې او غوږونه نه وي نو هغه ته پوهه نه راځي، هغه ته علم نه راځي، ځکه چې دا د علم ذریعې دي چې څه به ته واورې نو په هغې به پوه شې، څه به ته وګورې نو بیا به په هغې باندې پوه شې، نو ستا ته به علم حاصل شي. نو نن صحافي په دې معاشره کې چې اوسېږي نو هغه خلکو ته همدا د معاشرې اصلي دا تصویر چې کوم دی دا ورته مخامخ کوي. علي شته یو وختو کې مونږ دلته لنډي کوتل سب ډویژن صدر وم هغه وخت کې، او دا سړک زموږ خراب و. دې علي یو دغه ټولو ولي خان یو دغه هر ټلویزیون باندې مونږ راګړي کړي یو، ورته ویلي چې زمونږ لنډي کوتل او سړک خراب دی، حکومت ته زمونږ و ورته وموې چې بهی دا چې که نه زرداري بیا په خپله باندې یعنې دا منې سیډ والا راوغوښته او دا سړک یې چې که نه FWO والا ورکړه او هغه یې کړ. ما په خپله پریس کلب په باره کې په صحافیانو پریس کلب په باره کې د دې نه په فلاینګ کوچ کې کېناستو، سپران منسټر له لاړو نجم الدین سپران منسټر و